بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر عزیر عارف دی، جنرل لیپروسکوپک سرجن، اسسټنټ پروفیسر جنرال سرجری نارت ویسٹ ټیچنګ هاسپټل. زه به نن تاسو سره یو امپورټنټ ټاپک ډسکس کوم چې ډېر زیات کامن دی، موږ ته پیشنټس ډېر زیات پریزنټ کیږي. هغه دی ګالسټونز، مطلب چې تریخې کې کانړې دي. ګالسټونز د دې علامات څه دي، څه سره پیشنټس پریزنټ کیږي؟ نو دې سره اکثر په خېټه کې اپر پورشن کې ډېر زیات پین کیږي، او دا پین چې کوم دی فیټي فوډ سره زیاتیږي، وړ غذا سره ډېر زیاتیږي. دې سره بدهضمي راځي، الټۍ ورسره راتلی شي. دا د دې علامات دي. نو چې کوم پیشنټ ته دا علامات وي، نو تاسو یو مستند ډاکټر ته تاسو تشخیص دپاره لاړ شئ چې هغه انویسټیګیټ کړي او د هغې مطابق هغه بیا ټریټمنټ ورکړي. ګالسټون پیشنټ چې موږ ته اپوائنټمنټ راشي، نو هغه موږ فل هسټري والو، بیا موږ هغې پراپر ایگزامینیشن وکړو، او بیا موږ هغې ټیسټونه وکړو. هغې کې موږ بلډ ټیسټ وکړو چې یاره دی خو اکیوټ فارم کې خو نه دی، او بیا موږ الټراساؤنډ وکړو. الټراساؤنډ باندې د ډایګنوزس موږ وګورو چې یاره تریخې کې سټونز شته نشته، که سټونز وي هغې انفیکشن ډېر زیات کړی دی، لږې کړی دی. نو داسې موږ دا پیشنټ موږ انویسټیګیټ کړو، او چې دا پیشنټ کله هم انویسټیګیټ شي، نو د دې یو پراپر ټریټمنټ چې کوم موږ ورته وایو، نو هغه کولیسیسټیکمي ده. د دې موږ سرجري کوو، هغې ته کولیسیسټیکمي وایي. دا تریخې موږ په اپریشن باندې لرې کوو. دې کې موږ بعضې دوایانې ورکوو، هغه صرف د مریض درد ښه کړي، خو هغې وجې نه کاڼې نه ختمېږي. نو داسې دوایانې نشته چې هغې سره دا کاڼې ختم شي، تریخې هغه شي. دې مطلب پرمنټ علاج اپریشن په ذریعه باندې دا تریخې لرې کول دي. دې کې موږ سره دوه طریقې دي. نن سبا نوې ټیکنالوژي باندې لیزر یعنی لیپروسکوپي سره موږ دا تریخې لرې کوو، او هغې کې فایده دا وي چې پیشنټ ته کټ کم ولګي، هغه سکار کم راشي، وونډ انفیکشن چې کم زخم وي هغه خرابېدو چانسز پکې کم شي، او مریض ډېر زیات زر ریکور شي، او هغه خپل ډیلی لایف ته ډېر زر ریکور شي، او خپل ډیلی اکټیویټیز ډېر زر شروع کړي. د تریخې والے پیشنټ چې کوم ګالسټونز دا پین سره پریزنټ کیږي، او دا پیشنټ اکثر بس صرف درد دوای والی. نو دا رنګ پیشنټ چې کوم ټایم سره خپل علاج ونه کړي، نو دې سره بیا د دې ته مختلف کمپلیکیشن راتلی شي. یو خو دا چې دې کې دا اکثر ډایبیټک پیشنټ کې دا تریخې پرفوریټ کېدی شي، یعنې شلېدی شي. بیا دې کې obstructive jaundice یو بیماري ده چې هغې ته زړې ولګي، دې کې سټونز لاندې CBD ته راشي. نو دا پکې کېدی شي بیا علاج لغون ته کمپلیکیټډ شي، ځکه هغې کې پینکراټایټس کېدی شي. نو هغې کې بیا موږ پینکراټایټس obstructive jaundice چې کوم دا زیړی دی، نو هغې دپاره موږ نور پروسیجرز کوو لایک ERCP. نو بیا د ERCP چې کله پیشنټ ته وشي، نو هغه مطلب یو ایډیشن پروسیجر پکې ایډ شي، نو پیشنټ دا علاج ډېر زیات لینتي شي. نو دې دپاره چې کوم دی که تاسو پیشنټس ته دا ګالسټون دغه نو تاسو مطلب یو مستند ډاکټر ته په ټایم باندې ورشي، او هغه نه خپل معاینه وکړي، او خپل علاج ته په ټایم باندې شروع کړي.